أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک تلاوت آسانولو دا پارا دا عجمو دا پارا عالمانو مختلف طریقو سره کار کړی دی چې عجمو ته د قرآن تلاوت آسان شي او غلطی پکې اونشي. نو د تلاوت او د تجوید د سهولت د پارا د فائدې یو کار دا شوی دی چې مختلف قرآنی جملو باندې اشارات لګېدلي دي. هغه اشاراتونه په اسانه معلومیږي چې په دې کې سا اغشتل یعنی وقف کول څنګه دي. دغه اشاراتو ته رموز اوقاف وایي. رموز د رمز جمع ده، اشاره ته وایي. نو رموز اوقاف په مختلفو ځایونو کې د ادریدلو یعنی د سا اغشتلو اشارات. د دې اشاراتو مقصد دا دی چې یو غیر عربي انسان چې کله تلاوت کوي نو په صحیح مقام باندې به دې وقف وکړي، سا به واخلي، او بې ځایه او نامناسب ځای کې چې سا یې ماتیږي نو دینه په معنا کې د تبدیله امکانات شته، نو چې د معنی د بدله او تبدیله نه بچ شي. په دې کې لومړنۍ طا ده. طا عوام و تطوی وی خو تجوید والا طا وی. نا دا طوی یا طا د دې مطلب د وقف مطلق. دا د وقف مطلق مخفف دی. مطلب دا چې دې کې خبره پوره شوله، وقف کول یعنی سا اغشتل بهتر دی. په دې د سا والا وقف وکا بهتر دی. ورپسې جیم دا د وقف جائز مخفف دی. د دې د مطلب دا چې دې کې وقف کول خو درست دی، خو بهتر دا ده چې وقف اونکی. جیم وقف جائز، وقف کول جائز دی، خو بهتر دا ده چې دلته وقف مکوا. ورپسې صاد دا وقف مرخص مخفف دی، او د دې مطلب دا چې دې کې خبره خو پوره شوی نه ده، خو جمله اوږده ده، دې وجې نه سا اغشتو دپاره وقف کولو دپاره د بل ځای د بل مقام په ځای دلته وقف کول پکار دی. وقف مرخص مطلب دا چې دلته خبره پوره نه ده، خو جمله ډیره اوږده ده، نو شاید چې بل ځای کې ته سا واخلې وقف وکړي، نو دلته کې وقف کول بهتر دی. بل ځای وقف مکوه. وقف مرخص د صاد سره وقف کول پکار دی. میم دا د وقف لازم مخفف دی، او د دې مطلب دا دی چې کدل ته د وقف اونک
نو د آیات په معنی کې به ډیره زیاته غلطی راشي. دی وجه نه دلته کې وقف کول ډیر بهتر دی. بعض حضرات دې وقف تا وقف واجب وي. خدا د فقه واجب نه دی چې کپات شنو ګناګار شي، بلکې مقصد صرف دا دی چې دې کې وقف کول د نورو زینو د وقف نه ډیر بهتر دی. او لا چې کوم ځای لیکلی دی نو دا د لا تقف ما ودرېږه د هغې مخفف دی. مطلب دا چې دلته کې ودرېږه ما، خو د دې دا منشا نه ده چې وقف کول ګنې ناجایز دی، بلکې په دې دی کې ډېر مقامات داسې دي چې وقف نه کولو کې څه حرج او څه نقصان نشته. او د دې نه پسې چې کوم لفظ راځي د هغې نه ابتدا کول هم جایز دی. نو د دې صحیح مطلب دا دی که دلته د وقف وکړو نو بهتره دا ده چې دا ټکي دوباره ووایه او بیا مخکې تلاوت کوه. او د مخکې لفظ نه ابتدا کول ښه نه دي. میم او عین دوه حرف یو ځای لیکلي مع، دا د معانقې مخفف، معانقه تر غاړه ته وایي. وی دا علامه په داسې ځای کې لیکلي وي چې د یو آیات دو تفسیره کول ممکن وي، نو یو تفسیر مطابق به وقف یو ځای کې کې او د دویم تفسیر مطابق به په دویم ځای کې وقف کې. لہذا په دې کې چې کوم ځای کې وقف کولی شي نو یو ځای کې به وکړي، خو یو ځای چې وقف وکړي نو بل ځای کې به بیا وقف دویم نه کې، یو وقف به کې دویم به نه کې. مثال په طور ذالک مثلهم فی التورات، نو دغلته درې ټکي لیکلي دي. واپسې ومثلهم فی الانجیل، نو دغلته بیا درې نقطې دي. او په حاشیه باندې به لیکلي معانقه، میم عین یا معانقه. نو په دې ځای کې که په التورات باندې وقف وکړي شي ذالک مثلهم فی التورات، فی التوراه، نو الانجیل باندې بیا وقف کول به جایز نشي. ذالک مثلهم فی التوراه ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، نو انجیل سره بیا وقف نه کوي. او که الانجیل باندې وقف وکړي ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، نو التورات باندې وقف کول درست نه دی. او که په دواړو ځایونو کې وقف ونه کې نو دا درست دی او د دې نوم دی مقابله. ورپسې سکته، دا سکته علامه د دې ده چې دې ځای کې ودرېدل پکار دي، خو سا به نه ماته، سا به ماتېږي نه او بریک ولګوه. عموما سکته په هغه ځای کې راوړی شي چې کوم ځای کې ملو لوستلو سره معنی کې غلط فهمی راځي. ورپسې وقفه، دا د سکتې نه یو پټې زیات سات ودرېدل وي، خو سا به دلته هم نه ماته. او ورپسې قاف دی، نو قیل علیه الوقف، ویلی شوی چې دلته وقف شتا. مطلب د دې دا چې بعض حضراتو په نسبت باندې دی کې وقف دی او د بعض په نسبت باندې وقف نشتا. او قف د دې معنا دا ودرېګا،
دا په داسې ځای کې راوړي شي چې کوم ځای کې د لوستونکي دا خیال هم کیدی شي چې دې ځای کې وقف کول درست نه دي، نو هلته لیکلي قف ودرېږه. صاد لام یې صلې دا لفظ چې کوم ځای لیکلي نو الاصل اولاد د هغې مخفف دی. د دې مطلب دا چې ملو لوستل بهتر دی، او صاد او لام یو ځای چې لیکلي نو دا د قد یوصل مخفف دی. دې ځای کې بعضې خلک ادریږي او بعضې ملو لوستل خوښوي، او کله په دې حاشیه لیکلي وقف النبي صلی الله علیه وسلم. وی دا هغه مقاماتو باندې لیکلي وي چې په کوم ځای کې د روایاتو مطابق پیغمبر علیه السلام تلاوت کولو کې وقف کړی وي، نو دغه ځای ته وقف النبي وي. تر کومې پورې چې چاپخانه او پریسونه نو، نو د قرآن کریم نسخه دا به خلکو په قلم ځان لیکلي. په هر دور کې د کاتبانو یو لوی جماعت به موجودو، او هغوی کار به صرف دو چې قرآن شریف به لیکو، او د قرآن پاک حرفونه بهتر نه بهترین انداز کې د لیکلو مشقونه به کول، محنت به کو. دا د قرآن سره د خلکو یو مینه وه، یو محبت و. خو چې کله پریس او چاپخانې راغللې نو د ټولو نه مخکې هیمبرګ مقام باندې په 1113 هجری کې قرآن پاک چاپ شو، او هغه چاپ د مصر په کتبخانه کې اوس هم شته. او مسلمانانو په 1887 عیسوي کال کې سینٹ پیرس برګ نومي ښار کې لومبی قرآن شریف چاپ کړو. بیا دغه نسخه قازان کې پرته وه. په 1828 کې ایران شهر تهران کې په کاڼي باندې قرآن شریف لیکلی شو. ټول قرآن د کاڼي په تختو لیکلو. دې پورې د قرآن خبره شوله. اوس د قرآن پاک ترجمه او تفسیر دې ته څه ضرورت پیښ شو؟ نو قرآن پاک الله په عربي زبان کې را لېږلی دی. د عربو ښار کې عربي پیغمبر باندې عربي قرآن نازل شو. هغوی دپاره اسانه وه، خو د دنیا د نورو ژبو دپاره چې عربی باندې نه پوهېدل، د هغوی دپاره د عربی نه غیر د هغوی په خپله ژبه کې ترجمه او تفسیر پکارو، چې هغوی هم پوه شي چې دا د الله کلام دی، الله بنده ته څه وایي. نو د تفسیر ضرورت پیښ شو. د تفسیر خپله معنا کلاوول د لفظي معنا ده، او د شریعت په ژبه کې علم تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن پاک معنی پکې بیانېږي، او د قرآن پاک د احکام او حکمتونه پکې واضحه کیږي. تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن مطلب پکې واضح شي. نو د قرآن مطلب واضح کولو دپاره الله محمد رسول الله را لېږلی دی صلی الله علیه وسلم. الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وانزلنا الیک الذکر، موږ نازل کړی دی تا ته قرآن. ذکر معنا قرآن. لتبین للناس، چې ته بیانو کې خلکو ته ما نزل الیہم، چې څه دوی ته نازل شوي دي. د قرآن مطلب ورته ته بیان کې. لومبنی مفسر پیغمبر علیه السلام. تفسیر چا کړی دی؟ اول امت ته پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی دی. او د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دا ده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم، په تحقیق سره الله احسان کړی په مؤمنانو باندې
اذ بعث فیهم رسولا منهم کم وقت چې د دوی د جنس په دوی کې پیغمبر راولېګ ډیوټي به شي یتلو علیہم آیاته دا پیغمبر علیہ السلام بللی په دوی باندې آیاتونه د الله ورمنه ډیوټي تلاوت قرآن دا د پیغمبر ډومبه ډیوټي یتلو علیہم آیاته للی با پدوی باندې تلاوت کوي با پدوی باندې آیاتونه د الله او دویم ډیوټي ويزکیهم دیل با تزکیه کوي صفائی به ورل کوي د اخلاق او د عادات او تزکیه به ورل کوي ظاهری او باطنی صفائی به ورته کوي دویمه ډیوټي او دریمه ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم باور کوي دوی ته د کتاب الله والحکمت او د خيارتیا د خبرو نو قران سره خدای استاد راولېګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام ته صرف د قران الفاظ نه بلکې پورا تفسیر پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی دغه وجه ده چې صحابه کرام وبا یو صورت چې یادو نو کلونه به په لګیدل په یو صورت یادولو احکام به وسره یادول تفسیر به یادو وسره صحابه کرامو ته په یو آیات کې سم مشکل به پیښ شو اشکال براغی پیغمبر علیہ السلام به موجودو دی به ورل دا آیات تپوس به وک فورا به پیغمبر علیہ السلام بیان وک نو صحابه ته آسان وا تفسیر د قرآن فوراً د پیغمبر علیہ السلام نه بیز دکو تسلی بخش جواب چې پیغمبر علیہ السلام به ورک بس دغه تفسیرو خو د پیغمبر علیہ السلام نه رستو د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې تفسیر قرآن دا یو مستقل علم په شکل کې محفوظ کړی شي چې امت د پاره د قرآن الفاظ سره سره صحیح معنام وسره محفوظ شي او د گمراهانو د تحریف گنجائش باقی پاتې نشي نو امت دې کې هم ډېر لوی کار کړی دی دا قرآن پاک تفسیر په قرآن باندې دا اول نمبر تفسیر دی په قرآن کې یو آیات راشي او پورا مطلب باندې منګ نه پويګو نو په قرآن کې دغه څه آیات به بل ځای کې وګورو نو هغه آیات به د دې آیات پورا وضاحت وکي مثال په تور باندې سورته فاتحه کې منګ وای صراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته نه غلار او خیا په نه غلار روان ساته نه غلار کومه ده صراط الذين انعمت عليهم دا هغه خلق لار چې تا په هغه باندې انعام کړی دی اوس هغه انعام والا خلق څوک دي اوس په دې موږ سپويګو چې الله انعام پچا کړی دی نو اوس بل آیات الله پاک د دې بیان پاغه کې کړی دی په سورته نساء کې فرمایي من یطع الله والرسول هغه چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله رسول الله او د الله د رسول تابعداري وکړه دا خلک به کم ځای وي فاولئک الذین انعم الله علیهم پس دغه خلق چې دي الله انعام کړی دی په دوی باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا انعام چې پکړه غسوک دي من النبیین دا پیغمبران علیهم السلام دي والصدیقین دا صدیقین رښتینی خلق دي چې د پیغمبرانو په امت کې د ټولو نه اوچته مرتبه والا دي کمالات باطنیم پکې پورا دي او په عرف کې دي ته اولیاء کرام وای والشهداء او دغه انعام والا خلق شهیدان دي چې د الله د دین په محبت کې د خپل سر قرباني ورکړي دا والصالحین او د عام نیکان خلق دي چې د شریعت تابعدار فرائض او واجبات باندې عمل کوي مستحبات هم تنفوت کیږي دي ته په عرف کې دیندار خلق وای
وحسن اولئک رفیقا دقق کل مرګری دي نو په سورته فاتحه کې بندوي اهدنا الصراط المستقیم یا الله منګ ته نه غلارو خې پدې نه غلارم روان ساته صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه خلکو چې تا پاغوي باندې انعام کړی دی چې هغه پیغمبران دي هغه صدیقین او شهدا او صالحین دي د انعام والا خلق د فاتحه بیان سورۃ النساء کې قران خپل تفسیر په خپل وکړو القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن بعض د بعض تفسیر کوي دویم نمبر تفسیر د قرآن هغه حدیث مبارک دی نو حدیث څه ته وایي د پیغمبر علیه السلام قول او فعل حدیث دی د قرآن سره الله استاد را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام لتبین للناس چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته بیان وکړي نو د قرآن استاد پیغمبر علیه السلام او پیغمبر علیه السلام په خپل قول او عمل باندې د قرآن ښکلی تفسیر امت ته وړاندې کړی دی د پیغمبر علیه السلام پوره زندگی دا د قرآن عملی تفسیر نو قرآن خپل تفسیر په خپله کوي او دویم تفسیر د پیغمبر علیه السلام قول او عمل کوي او دریم ورپسې اقوال صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن تعلیم براه راست حاصل کړی دی ځکه دا صحابه کرام د قرآن د نازلېدو په وخت کې موجودو نو د قرآن د نازلېدو ماحول او پس منظر په خپل سترګو لیدلی دی نو د قرآن پاک په تفسیر کې د دې حضراتو قول قابل اعتماد دی د رستو خلکو قول د صحابي په مخ کې اسم نه دی ځکه رستو خلکو ته ماحول او پس منظر نه معلوم او صحابي ته خود آیات د نازلېدو ماحول او پس منظر معلوم دی او څلورم نمبر د صحابو نه رستو د تابعین قول بیا دا سند دی او په پنځم نمبر کې د عربي لغت نه خبرداري په یو ژبه چې پوره عبور حاصل کې نو بیا به پوهېږي پې نو چې کوم ځای کې خبره د پیغمبر علیه السلام صحابي او تابعین نقل نه وي نو بیا د لغت کتاب کې وګوره او سوچ فکر بکې قرآن کې سوچ فکر کوا او دا سینا چې د اردو او د پښتو یا د فارسی ترجمه والا قرآن شریف راواله او یا چې ته کیسټ ووري او دا غي نه پس بیا خلکو ته شروع کی راځه زبده په قرآن خپوي کما او راشه زبره ته بیان کوما او اردو پښتو به ګوري فارسی به ګوري او یا بچ ته کیسټ د استاد ووري هغه به لګ په ذهن کې کینه او بیا به بیان شروع کی او خپل علم به د سرنی نو داسې کس نه ترجمه مکوا داسې کس ځان ته ډیر لوی شي وي او لوی لوی عالمانو باندې خدرون درون اعتراضونه کوي دې پس پیږي دا خطرناک خبره ده چې علمونه در سره نه وي نحو صرف دی نه ویلې بلاغت ادب دی نه ویلې علم حدیث علم فقه اصول فقه تفسیر عقاید کلام دا جوور علمونه دینه خبر نه او دا قرآن تفسیر شروع کی نو دې کې ډېرې مسلې راشي چې بیا پکې بند به د فقه مسلې پکې راشي نو بیا خو هغه ده کې د فقه تفصیل پکار دی قرآن کې خو خدای وی اقیم الصلاة منځ قائم کا نو بیا پکې نور چل قرآن خو لري هغه تفصیلات خو بیا په فقه کې به ګوري فتیمموا صعیدا طیبا نو د تیمم چل خو بیا قرآن نه دی خولې
حدیث به ګوره او فقه به ګوره. نو چې تا ورسره نور علمونه نه کړي نو صرف لفظي معنا به وکړي. او د اردو پښتو لفظي معنا داسې کندې ته به پرېوځي چې بیا به دا راپورته کېدو هم نه. یو ځل یو نوجوان راغی، هغه ماته چې بیګا مې کتاب کتلی، ټوله ورځ او شپه په دماغ مې بوج دی. کتاب کې لیکلی دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے. وی دا کم ظالمو چې د په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویل چې نبوت نه مخکې چیلې پټولې چراتے تھے. اردو د زور زیر پې نشته دی، ته کتلی نه دی، سوچ یې نه دی کړی، او د چراتے او د چراتے فرق یې نه دی کړی. ما ورته دا چراتے تھے روخانه شو تندې، خدای د سره خو وی ما خو چې دې ظالم خو په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویلی دي. چراتے تھے سرولې دي، پیغمبرانو ټولو ګډې چیلې سرولې دي. نو دې د اردو د چراتے او د چراتے فرق نشي کولی. نو عربي خو زمنګ مورنۍ ژبه نه ده، دې کې چې فرق راشي نو څه وکړې؟ د دې دپاره د علم ضرورت دی. نو بعضې دوستان وی نه، وی دې له د هېڅ ضرورت نشته، خو بس وایه خلکو ته د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خالی ذهن خلک منګ ته کینی، منګ وله په دې دماغ کې کم ګند ور اچو، دی به د ځانه خبر هم نی. او بس وی د قرآن دپاره د علمونو ضرورت نشته دی. او په خپله آیات مخکې کوي لقد یسرنا القرآن للذکر. خدای وی چې من قرآن اسان کړی دی، نحو صرف وغیره ایستم ضرورت نشته دی. دا خلک به دې کندې ته وغورځوي. ډاکټري یوازې په انګریزۍ زده کولو نه زده کېږي چې یو سړي له ډېره ښه انګریزي ورځي او د ډاکټرۍ دا کتابونه په انګریزۍ کې لیکلي دي او بس راوالي ویې ګوري وایي زه هم ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ یا په اردو کې کتابونه راغلي د ډاکټرۍ او یو سړی راشي بس هغه کتابونه ګوري او غټ بورډ ولګوي زه هم غټ ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ د مستند ډاکټر سره چې ټریننګ یې نه کړی دې سړي نه څوک علاج نه کوي. دا درزیتوب خو آسان ښکاري که نه، چې په قینچه کپړه کټ کو ماشین ته مخکې که ماشوم هم لاس تاوی او بس بخې والی کېږي. نو دا به چې ته په کاپی کتاب باندې وشي چې کتابونه راوالي او په هغې کې په پنسل او په پن باندې تکیر خوالي چې کټینګ داسې وکړه داسې وکړه چې لاس دې د استاذ په مخ کې عادت شوي نی، نو ته به درزي جوړ شي. سونه وخت در باندې تش کاجونه کوي، رسته درته چل ښیي. نو درزیتوب بغیر د استاذه نه کېږي، ډاکټري او انجینیري بغیر د استاذه نه کېږي. نو دا قرآن داسې د آسان شو چې بس بغیر د استاد اردو پښتو ګور او بس زده یې که. نو دې دپاره د مستند عالم نه، د صحیح عقیدې والا عالم نه ترجمه کوه. او چې دا نور علمونه نه ویلې نو دی به خطا کېږي، نو تا به هم خطا کوي. او که ته د قرآن په درس کې تپوس وکړې چې دا پلانې مسله پکې څنګه د قرآن کې دلته راغلله، نو بیا په دغه ځای کې به تې ګاډې خطایي. دا تپوس یې مه کوه. نو دې سره د دې نورو علمونو ضرورت دی چې په قرآن کې کم ځای کې د فقه مسله راشي، نو قرآن کې به یو ټکي خو د فقه هغه تفصیل به هلته کول غواړي چې شاګرد په دې پوه شي چې د خدای پاک د دې کلام زمانه څه مطالبه ده. نو بزرګانو په دې کې ډېر لوی محنت کړی دی او ډېر ښکلي ښکلي تفسیرونه په هره زمانه کې لیکلي شوي دي. خدای پاک دې موږ او تاسو ته قرآن آسان کړي او د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.